کور یې اغسته سپین ږیری بابا و کور والا ته د دې ګارنټي څومره ده هغه ورته یې څو کاله ورته یادوله دی ورته جواب کې وي که د 100 کالو نه کم وي نو بیا نه علمه ماله به دی کې 100 سال ګارنټي یا وارنټي راکې هغه ورته جواب کې وي وی بابا خپې دې په قبر کې دي او د وارنټۍ او ګارنټۍ خبرې کوي تا سره د خپل ځان وارنټي او ګارنټي شته چې د کور غواړي نو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې انسان سپینګیري شي نو 2 څیزونه پکې زیاتیږي علما کرام پکې یو شی د ځان نه سیوا وي 3 پکې سیوا کیږي اب بیا د باباګانو ته پته لګیږي خو زه درته وایم لومبې حرص د مال چې انسان بابا کیږي او دویم حرص د عمر چې انسان بابا کیږي او دریم نمبر حرص د شهوت علما کرام فرمایي چې انسان بابا کیږي شهوت په غلبه کې ډیره بس الله دې معافي وکړي دا هغه چاته پته لګیږي چې هغه باندې دا زمانه راغلي او په حالت د سپینه ګیره کې او په حالت د کمزورۍ کې چې چا باندې شهوت غلبوي دا د خدای طرف ته د غضب دعوت دی زما محترم الله دې ته موږ وساتي بعد اکثر داسې شته په اډه کې موږ ووینو سپینګیري قسم دې داسې کار وکړي که وایي دا سپینه ګیره نه وه که نه ته وایې چې راباندې کم پې بس صرف د دغې لحاظ دی او هلکه د دغه ډکو نه خو الله لم حیا وردي زه یو خبره کوم نن 5 څیزونه داسې دي چې هغه د الله غضب لم دعوت ورکوي او د الله رحم لم دعوت ورکوي تاسو ته به نن پته ولګېږي بعضې خبرې دا تاسو ځان سره لیکئ په زړه باندې دا ستاسو دپاره ډېرې قیمتي خبرې دي چې کمې 5 خبرې 5 دي د الله قهر لم دعوت ورکوي و د الله رحم لم دعوت ورکوي خبرې 5 دي په هغې کې د ټولو نه مخکې راځي به درته انشاءالله د موضوع موافق ویم د ټولو نه مخکې غصه د انسان کله چې انسان غصه شي دی بیا اوتې بوتې وي بیا چې په غصه کې د هر څه وکړه په غصه کې دی بیا قسمونه هم خوري طلاقونه هم خوري ګزار هم ورکوي غصه خطرناک شی دی هغه یو سړی و بزرګ یو نوجوان بزرګ له راغی وایي حضرت ما کې د غصې دغه ډېر دی دا به څنګه کنټرول کومه هغه ورته یې داسې کار دی ګله چې کله هم غصه کېږي پخوا ځنګلې منګلې وې میرې وې آبادۍ دومره نه وې نو چې کله غصه کېږي نو ځنګل ته ځه او په ونه باندې یو میخ ټک وهه غصه به د الله ختموي ده وی صحیح ده جینو به دې چې به کله هم غصه شو څه ټک و میخ پې واغېستو منډې به یې والي بس په ونه باندې به یې میخونه ټک والي زمانه تېرېده حضرت وي د غصې والا ماده رانه جي ختمه شوه الله را باندې رحم وکړو حضرت ورته ویل تا نه خو ماده ختمه شوه د غصې خو داسې کار وکړه ورشه تا چې په حالت د غصه کې کوم میخونه ټکوالی دي هغه اوس ټول راوباسه ماله راشه وایي ښه جي وایي دې کې څه حکمت دی د ما کار خو الله حل کړی دی وایي نه که نه ته چې د الله د کوم عذاب نه اړولې نن درته ښیمه که نه چې د کوم عذاب نه اړېدلې ده وایي صحیح ده جینو دې تللی دی جي سار نه تللی سټک او چینر سې وړي دي د ونو نه یې ټول میخونه ریستي دي چې راغې میخونه حضرت ته کېښودو حضرت د هغه میخونو چې ما په حالت د غصه کې په ونو باندې ټکوالی حضرت ورته وي میخونه خو دې راوړه خو نقصان خو یې د ونو نه دی کړی ولې نه حضرت په ونو کې خو مې سوري کړي دي سوري مې غټ غټ سوري مې پکې جي کړي دي حضرت ورته وفرمایل دا سوري د هغه شی علامه ده په کوم وخت کې چې به دا غصه تا په یو مسلمان باندې استه دا سوري به په مسلمان کې کېده دا سوري نن تا په ونه کې ایستې دي زما محترم د غصې دا نقصان دی که دا غصه تا په مسلمان استوا دا کم سوري چې په دا ونه کې دې کړي دي دغه سوري به تا د مسلمان پړه کې کړي او د مسلمان پړه کې سوري کول دا رب نه د غصې او د غضب دعوت دی زما محترم ما یو شی دی غصه د الله غضب له دعوت ورکوي کله چې انسان غصه شي دا د الله او بله خبره کوم که دغه غصه باندې دغه وخت کې کنټرول وکړه او د الله رضا دپاره د غصه کنټرول کړه نو الله وایي دغه ټایم کې زما رحم له دعوت دی زه ډېر خوشحالېږم نو غصه ده د الله غضب لم دعوت ورکوي او د الله رحم لم دعوت ورکوي